لیبیا کې د پاکستانی مسافرو یو بل کشتۍ ډوبه شوې ده. هغه مسافر کم چې په ایلیګل طریقه باندې بارډر کراس کوي 65 پاکستانی مسافر په دغه کشتۍ کې ډوب شوي دي چې څه پکې ریسکیو شوي هم دي. مکمل تفصیل در کوم. د لیبیا چې کم ساحل دی د هغې سره جوخت مرسا ډیلا بندرګاه وه چې هغې سره قریب د کشتۍ ډوب شوې ده چې پکې د پاکستانی کومه سفارتخانه ده په لیبیا کې د هغې مطابق 65 پاکستانی مسافر په دغه کشتۍ کې سوارو. نور ورسره هم خو 65 پکې د پاکستان و صرف و. نو دغه کشتۍ ډوبه شوې ده چې په هغې کې څه مسافر داسې دي چې هغه ریسکیو شوي دي او زیات مسافر په هغې کې ډوب شوي دي. اکثر ډېر خلک په ایلیګل طریقه باندې دغه رنګ بارډر یې کراس کوي او بیا اکثر به تاسو کتلي هم ډېر ویډیوز داسې راځي چې وایي زموږ مسافر ترکي نه غیب دی، یو کال شو ټلیفون نه دی کړی، 2 کال شو ټلیفون نه دی کړی. نو هغه بعضې همداسې کیسز کې هغه غریبانان مړه شي او دلته یې کور کې چاله پته هم نه وي. نو دا هغه مسافرو 65 مسافر پاکستانی وو چې دې کې ګوره د ډېرو کې د پاکستان د مختلفو حصو نه به دې کې دغه مسافر شامل وي. نو هغه د هغه مسافرو چې کوم مسافرو په ایلیګل طریقه باندې بارډر کراس کولو جي په لیبیا کې چې کومه پاکستانی سفارتخانه ده هغه دا خبره کنفرم کړې ده او 65 پاکستانی مسافر په دغه کشتۍ کې سوارو د هغې د پاکستانی سفارتخانه دا خبره هم کنفرم کړې ده.